د مینې په مذهب دی هم سفر کړم کنا یو ښکلی رانه مخکې دی د قانون زده کړې سره د مینې د مذهب زده کړې لپاره د شمالي اشنغر شاهکار محمدزی د تیرو 2 میاشتو نه په پېښور کې د زیبا هنرونو زده کړې ځای مفکوره ته راځي. شاهکار وایي د موسیقۍ زده کړه شوق دی. زه خو د شوق تر حده کوم او زمونږ هیلې ډېرې زیاتې دي د دې ځای نه، ځکه چې تر اوسه پورې د میوزیک د زده کړې انسټیټیوشنلایز شوې نه وې. لکه چېرته کې یو استاد و بس هغه ته مطلب یو کس ورغلی و هغه ورته څه نڅه ښودلی یا صرف یو انسټرومنټ ښودلی. دلته کې د زده کړې په یو تیوریټیکل دغه نه شروع زمونږ بنیادي شروع د دې نه وشوه چې یو تیوریټیکل انداز کې دلته کې موسیقي ښودلې کېږي. په مفکوره کې د چرسادې شهزاد سیال د انځور آرټ ګیلري استاد دی او ماشومانو ته د انځورګرۍ بنیادي اصولو زده کړه ورکوي. دلته موجوده وخت کې صرف اور صرف چې کوم دی پینټینګ کېږي. د بیسک نه موږ سټارټ کوو تر د کلر پورې چې کوم دی راځو. په دې کې موږ بنیادي کورس باندې زیات چې کوم دی نو توجه ورکړې وي د دې دپاره چې بنیاد څومره د ماشوم مضبوط وي هغه چې کوم دی مخکې هغه ته تلل چې کوم دی اسان وي. پېښور کې د زیبا هنرونو زده کړې لپاره د مفکوره بنیاد په کال 2020 کې کېښوده. مفکوره کې د کمی شعور ارتقا لپاره په ادب، تعلیم او تیاتر خصوصي توجه ورکړل کېږي. د مفکوره مشر غړی خیاط روغاني وایي چې مونږ پښتونخوا وطن کې د مذهب او وطن په نامه پیل کړې شوې ترهګرۍ او انتها پسندۍ سوچ مخنیوي لپاره د زیبا هنرونو لاره خپله کړې. د مفکوره ځانګړتیا دا ده چې دا یو ډیر منظم ساینسي طریقې سره لګیا ده او کار کوي. 4-5 مدونه دي په هغې کې کار کوي. مونږ مکالمه کوو. د مکالمې تر لارې مونږ په میاشت کې 2 پیرې یو موضوع باندې یو پوهان راوغواړو او ځوانان پیغلې ورته ناست دي، هغوی د هغه لیکچر واوري، بیا ته د هغې کې دننه پوښتنې لري. دویم موږ دلته د ماشومانو لپاره یو میاشتني مجله خپروو په پښتو ژبه باندې او هغې کې د پښتو تر څنګ د نورو ژبو هم ځای کوو کوم چې د پښتونخوا ژبې دي. دریم موږ د ګاتا په نوم باندې تیاتر هم کوو. موږ د ارګینیک میوزیک اوم په نامه باندې موسیقي هم کوو، د موسیقي کلاسونه هم اخلو. موږ د انځور ګیلري په نوم باندې پینټینګ هم ښایو، تصویرونه رسامي جوړول، انځورګري کول دا هم ښایو. او په راتلونکي کې موږ پام کې لرو چې د سردریاب په نامه باندې یو ریسرچ جنرال د هغې هم آغاز وکړو. خیاط روغاني وایي چې پیغلو او ځوانانو لپاره د مفکوره دروازې هر وخت خلاصې دي او دوی به ډېر زر آنلاین زده کړې هم شروع کوي. طاهر احمدزی، لکی براډکاسټینګ، پېښور. د دنیا سر د ورانېدو دی ورانېدو دی نو او جانان مې زده کړل د بڼو اشارتونه